بنا په شخصي بچاو کې دلته موږ څنګه چې بیګا واقع پرون شوی چې باچاخان یونیورسيټي کې پولیس کسان گرفتار کړي شو د هغې په هکله به موږ سره نږدې یعنې معاون مشرفانو سره صدر دی هغې سره خبرې اترې کوو د واقع ابراتو ډیټیل سره نوید خان څه واقع زه چې د عوامي نیشنل پارټۍ د یوت افیر سیکرټري یم داسې و چې پرون څو سټوډنټس وو هغې چونکې د باچاخان یونیورسټي کې نه یونین شته نه تنظیم شته نو هغې راووتله څه مسلې وه څه خبره اترې وه بیا مونږ هغې ته وایي چې تاسو خیر دی یو 3 ورځې ډیډلاین ورکړې مونږ به هغې سره کینو انتظامیې سره زمونږ بیا په دې دوران کې انتظامیې سره هم خبره وشوه خو چونکې انتظامیې ووي چې څه خلک داسې دي اوس په یونیورسټي کې دننه چې کم خلک د انتظامی خلاف دي هغوی دا سټوډنټس په چېرته لاسو کې اخیستي یا څه او دې احتجاج باندې دونه مجبور کړي دي چې دې په پولیسو وواله وټکول موږ دا وایو چې سیاست او په تعلیمي اداره کې یونین او دا د سټوډنټانو حق دی دوی به روزي دوی به خپل حق تپوس هم کوي خو باید چې سټوډنټانو له هم دا پکار دي چې تاسو خپل یو یونین جوړوئ د هغې یو تنظیم جوړوئ د هغې تنظیم یو مشر وي تاسو د خپل مشر او د خپلو چې کم ستاسو د یونین سینیر دي د هغې په صلاح یو کار کوئ نو کیدی شي او انشاءالله چې بیا به تاسو له انتظامیه خوال هم نه درځي پرون که فیسونه زیات شوي دي په تعلیمي اداره کې بالکل مونږ دا وایو چې کم حکومت دا فیسونه زیاتوي یا په غریب سټوډنټ د تعلیم دروازې بندوي بالکل د دې خلاف یو ټول عمر چې راغلي یو هم د دې خلاف لګیا یو تاسو ته د ټولو سټوډنټانو ته د میډیا په وساطت دا خبره کوو چې څومره تاسو نن دا سټرایک د فیس حوالې سره ریکارډ کړ د احتجاج هم وکړو مونږ دا وایو چې بالکل 3 ورځې ټایم مونږ تاسو ټولو د میډیا په وساطت ورکول نه شوه سبا به که لاس ډیټ دی نن اوس دې خبره وکړه بالکل تاسو ته به دا لاس ډیټ هم ایکسټینډ کوي بالکل به راته